شیخ عبدالحمید صاحب په خپلو سترګو د خپلې علاقې په قصه بیانوي که دا تاسو واورېده والله بالله سترګو کې به اوښکې راشي اوښکې وبه ژاړئ هر څه په باره کې ده د غریبانانو په باره کې ده د یو ماشوم په باره کې ده دا قصه تاسو شیر کوم خو د هغې نه مخکې دا خبره واوره چې څومره مالداره خلک هم دي د ځان سره احساس پیدا کوي ای مالداره خلکو په وخت باندې زکاتونه ورکوه والله قسم په خدای قسم د مالداره سړیا په کفن کې د جیب وکړي دا بابا به اوس یو ګناه کوي چې قسم په خدای کرانه ویسي والله بالله نه شي وړی نو مین خبره زما دا چې دا احساس زموږ سره د غریب سړي احساس پیدا شي په وخت هغې سره ادایګي کوو هغې ته پیسې ورکوو د کوم ماشومانو کتابونه نه وسې نه کېږي موربدارې غریبانان د خوراک وسې نه کېږي د هغو سره مرسته کوو نو دغې په باره کې د کلیپ تاسو ما ته قاري صاحب ویله مخکې ما چېرته یو ځای کې یو قصه یو دوه کړې وې ویل هغه پکې وې وه زموږ په کلي کې یو مدرسه وه زموږ رشتهدار دی د هغې مدرسه ده دا مدرسه کې دا جینکۍ سبق وایي یوه جینۍ په 3 کلاس کې وه امتحان وشو پاس شوه ما ته خپل رشتهدار بیا قصه کوي هسې عام قصه نه ده ورې حقیقت دی وایي 3 کلاس جینۍ پاس شوه نو څلورم ته نقل کېدله کله چې نوی کلاس نوی کال شروع کېده هغه څلورم کلاس نه نقل کېدله په 3 کلاس کې بیا ناسته ده موږ ته تپوس وکړو ولې نه نقل کېږي ویل راته ویل چې بس دومره حیا ورتله ویل چې زه را 3 کلاس بېرته ویم ویل موږ ورته ویل چې ته ښه پاس شوی مې ښه اعلی نمبر دې مې اخیستی دي او ښه قابله مې ته ولې دا څلورم کلاس سره نقل کېږي ویل بس زما خپل طبیعت دی نو بیا هم حیا ورتله حل یې نه وی اخیر موږ مجبوره کړه چې موږ ته هلته وی او اخر ته ولې نقل کېږي ویل سر یې ښکته کوو او راته یې ویله چې زه څلورم کلاس نقل شم زه به سبق په څه کې ویم ما څه خو پیسې نشته چې زه به کتابونه والم زما پلار غریب دی هغه خو موږ له رزق نشي پیدا کولی زه سبق په څه کې ویم لہذا زه به په 3 کلاس کې پاتې شم بیا موږ ته ویل نو موږ الحمدلله ملګرو بس بیا پیسې راواخیستلې علم د کتابونو بندو عبرت واخلو او داسې خلکو سره مرسته وکړو دا ویډیو ډېره شیر کړو چې نور خلکو ته